مولانا تانوی لیکلی دي چې یو دوا بزرگانو په هندستان کې، یو عالم او یو بزرګو. د عالم نامه وا قاضی ضیاء الدین او د بزرگ نامه وا سلطان الاولیاء. دی سلطان الاولیاء تبا رباب او شپېلې او دا غږېده، دا بیا اورېده. دی قاضی ضیاء الدین په جمعات کې ورپسې لګیا او چې دا پلیت او دا مردار او دا غدار او دا پلانې او دا پلانې لګیا دی. یو ورځ چې قاضی ضیاء الدین ته ډېره غوسه ورغلې ده، نو مرګرو ته په جمعات کې ویلي دي چې راځئ ورپسې ورځو. نو مانځنه پس ورغلي دي، اوس هلته شپېلې غږېږي او سلطان الاولیاء باندې حال راغلی دی. قاضی ضیاء الدین ورتلو سره سلطان الاولیاء اوچت کړو، د ځمکې وویشتو او ښه ووالو او بیا ترې روان شو. په دویمه جمعه بیا مرګرو ته وایي چې راځئ منې شوی نه دی، بیا ورپسې ورځو. بیا ورپسې لاړه. چې بیا ورپسې لاړه، بیا یې ورتلو سره راونیو، په ځمکه یې وویشت. څه موده تېره شوه، مرګرو ته وایي چې دا سړی منې کېږي نه، او نن خو یې بلکل نه پرېږدي. بیا ورپسې ورغه. چې ورغه سلطان الاولیاء راونیو، ډېره خواري وکړه خو ویې نه غورځولو، ځمکې ته یې راونه غورځولو. بد ترې را روان شو. راځئ ویلې د مخ ته کته ناروا دي او دا دي او دا. نو مولانا تانوی رحمت الله علیه لیکلي دي چې ړومبي ځل چې دا قاضي ضیاء الدین ورغی او دا سلطان الاولیاء راونیو، نو د دې سلطان الاولیاء روح چې دی اول اسمان ته پرواز کړی په حال کې. چې اول اسمان ته پرواز کړی، نو د قاضي ضیاء الدین هم ورپسې رسۍ کېدی شوه او هلته نه راونیو، په ځمکه یې وویشت. په دویمه جمعه چې ورپسې لاړو، نو د قاضي ضیاء الدین د ده رانیول چې و، نو د ده روح دویم اسمان ته پرواز کړی. نو قاضي ضیاء الدین روح هم دویم اسمان ته رسېدی شو، هلته نه یې راونیو، په دا ځمکه یې وویشت. په دا درېیم ځل چې دی راونیو او ډېره خواري وکړه، خو په ځمکه یې ونه ویشتی شو. نو ورته وویلی شو چې قاضي صاحب خواري مه کوه، په ړومبي ځل ستا رسۍ اسمان ته کېدی شوه، راودي ویشتو. دویم اسمان ته دې رسۍ کېدی شوه، راودي ویشتو. دا په درېیم ځل دې ولې راونه غورځولو؟ ویلې دا ځکه چې د سلطان الاولیاء روح د اووم اسمان نه پاس پرواز کړی و، د اووم اسمان نه. نو چې زه ورپسې تلم، هلته پیره ولاړه وه او راته ویې چې قاضي صاحب دې ځای نه مخکې ته نه شې تللی. خیال م راغی. دا خبرې دي عزیزانو د حال. اوس یو ملا مانه تپوس وکړو چې یاره دا مړه خو څه چې زمونږ عادت دی، مال خبره واوره، دا جاز د څه شي جوړ دی؟ تاسو ووایو. دا اوسپنو دا دومره لوی شی چې پکې 400 کسان ناست. زه چې حج ته تلم نو جمبو جټ کې تللی وم، 450 کسان پکې مونږ ناست، 450 او 450 بکسونه مو، 450 بسترې مې. او د کراچۍ نه چې اوچت کړو، نو په 3 غنټو کې په جده باندې کوز کړو. دا دومره اوسپنې چا پاوا کړي دي؟ الله کړي دي که امریکې او یورپ کړي دي؟ تاسو یې ولې نشئ کولی؟ روټي خلاصو. پاکستانیان غول ډېر کوي، کم یو چې ګورې که نه 3 سېره غول د وخت کوي. امریکا او یورپ ممالک چې دي او چین او روس، د اوسپنو نه داسې شی جوړ کړي چې هغه مریخ ته الوزي، سپوږمۍ ته الوزي. د سپوږمۍ کاڼي چې دی هغه دوی راوړي بیا دلته په
جشن کې خود نن مریخ ته د امریکای راکټې روانې دي. دلته سره ما تراغه الله زمونږ استاد خدا سے اریان دریان ویل څنګه ویل خلق وای چې جاز امریکای سپوږمۍ ته وختو الله توبه ویل قیامت مال بوډاو کزوان دی ویل ډیر بوډا دی مال داسې لګ دی 1980 وګړه چاوا چې کومه زمانہ کې ګرځي لګیا ہے اوس خوار شستا مخه تراغه ارشه تاسو کیا سم عقل ناراضي اوس هم نه پوهیږي چې د انسان جوړ کړي شی په سمندر د پاسه زمونږ جاس کې اعلان وشو کہ اس وقت ہم 38,000 فٹ کے بلندی پر جا رہے ہیں د سطح سمندر میں 38,000 فٹ اچت بلندے باندې روان مونږ چې په یو ځای باندې ورغو لاندې چې داسې وکړه اوریاز وو پاس نورو نو عزیزانو کده انسان جوړ کړي شی اخو د مریخ ستوري ترسي او سپوږمۍ ته دی رسي او د خدای جوړ کړي بنده چې دی هغه اول اسمان نه پرواز نشي کوله ها دا بنده خو ځان خدای تسپارلو نو خدای ته نه راکټ جوړ کړو کله اول اسمان ته بوزیو کله دیم ته بوزیو کله پیسګوريو کله پیسګوري او ما درته وی چې دا خبره د حال دی دا زما استا خبرې نه دي خبره دا بم واوري چې استاد دا باران د کوم ځای نه کیږي اسمان نه قرآن شریف کې چې خدای ویلي چې انزلنا من السماء ماء ما د اسمان نو بدر نازلی کړی دي وې دا ساينسدانان خو وایي چې په اوریازي نه باران کیږي وای بچیا کافر ډیر شو غږ مکاو هغه څه وایي چې وای بچیا کافر ډیر شو غږ مکاو وای چې باران د اوریازي نه کیږي او تا کې دومره عقل نشته چې اسمان څه ته وایي کل ما فوقک فهو سما کم شی چې ستا د سر د پاسه دی هغه ته اسمان وایي نوریزې تم اسمان وایي کنه د چت تم اسمان وایي چې ستا د سر د پاسه او دا په سترګو دنیا ما لیدلې ده دنیا لیدلې دي چې باران د اوریزې نه کیږي لیکن مونږ کې عقل چې راځي قیامت وایي نه په عوامو کې عقل شته او نه په خواصو کې شته البته دا د پاکستان لیډران چې دي کې لږ عقل ډیر دی او مونږ کې خو بالکل نشته کدوې له خدای د چا راغلی راولي د قوم بیړه تباه کړه 50 کاله د ملک بیړه تباه کړه 50 کاله د پاکستان نه لیډر د ملک د پاره س تعلیمي خدمت وکړو او نه حکومت وکړو او نه خواص وکړو بس هر یو چې ګوره روټي خلاص ته بل کور جوړای د بل کور نه جوړ هر یو کوم ملکونه چې آزاد شي اغیزان په خپل جوړ کی په خپل په دلی کې سن 86 کې زومنو راجیو گاندھی وزیر اعظم میں وکتو چې د دلی په مال روډ باندې روانو یو دومره غوندې فیټ موټرو لکه دلته دا سوزکی موټرونه چي دي دومره غوندې فیټ موټر کې ناستو او 2 کسور سره گاډو او سیکریټریټ تتل د 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم دلته د 5 کسو وزیر اعظم چې د 5 نو ودونیمو کسانو هغه چې سماس خوتن راځي د سار نه چې کوم لارې ورته بندي چې کومه دنیا د خدای په قهر اختی پولیس ور سره د خدای په قهر اختی څه چل دی صاحب وزیر اعظم کی سواری گزر رہی ہے ہی ہے په دې خبرونو کې کتا سو اوري دا درې ټکی ډیر وای ہی ہے او ہے بل څه نشته پکې ہی ہے بس ہے دی
نور پکې څه نشته. دې جماعت کې یوه ورځ داسې چلو چې دې کې دلته واده و چې واده و نو چا روټۍ نه وه ورکړې ځکه چې واده کې ټول وریجې خوړې. ماښام چې دا طالبان را جمع شو نو هغه واده والا وریجې چېرته زیاتې شوې وې نو جومات ته یې راولېږلې. چې جومات ته یې راولېږلې نو یو طالب مونږ سره دلته خدای دې وبخي مړ دی هغه ویلې داسې وخورئ لکه د ماما کور چې ایله خو پې واوړېدی نو هغه سم خانک را ډک کړی او راوړی نو به ټولو پکې دا سپېږمې ورننه ایستې او ویې والې. نو دلته هر یو چې دی سپېږمې په ونډه کې نه نه باسي نور څه نشته. او والله که سړي شئ دا ټول پاکستان واورئ که تاسو د ښې ورځې مخ وکتو نو که مړم په قبر به متیازې وکئ د ښې ورځې مخ به نه ګورئ. دغه کوڅه ډب به در نه جوړي او ګرځئ را ګرځئ به بله واوره. مونږ ته مخامخ یو بیکری والا دی هغه چېرته ټیپ ریکارډ به غږولو نو اواز یې تیز و تانیدار پې راغلی دی چې دا تیز اواز چې دی دا هم په ټرتلبار دفعه کې قانون کې جرم دی. ټرتلبار دفعه چې ده پاکستان قانون کې جرم آی چالان کړی دی صاحب پولیس دی او فایلونه دي څه چل دی وایي چې دا دغه تیز غږولو څه بلا دی ټیپ ریکارډ یې تیز غږولو قانون یې لاس کې اخیستی. اسپایي ته مې وی روانېږه که د ځان دې روغ په کاري کې نیوس در باندې خېږم. دا د بایسکوپونو فوټوانې چې لګولي په ټانګو کې په سوزکیانو او ډولکي مارې پکې کېنولې او ورته وایي چې شمه سینما کې پلانۍ ډمه ډېره ښه راغلې ده او میټرو سینما کې پلانۍ ډمه ډېره ښه راغلې ده او دا د ډولکي ورسره غږېږي او هلکان پکې ناست دي په دې ټرتلبار دفعه کې دې دپاره څه دفعه نشته دې دپاره هېڅ نشته چې زمونږ ښځې ماوري په کوڅو کې ګرځي چې پلاني بایسکوپ کې پلانۍ ډمه ډېره ښه راغلې ده دې دپاره هېڅ دفعه نشته. بیا په نشترحال کې اتېرو ورځو کې یو فلم لګېدلی و په لار را تېرېدم چې کومې ښځې مې وکتې دې دپاره څه دفعه نشته. نو عزیزانو دا قوم او اجازونه جوړول دا قوم او توپې او ټینکونه جوړول د دې شکلونو ته وګوره د بوتاړونو ته وګوره د دې شکل د دې دی چې دا قوم چې دی اجازونه جوړ کړي. ته به وایې چې مسلمانانو قرآن کې راځي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام سورة رحمان کې چې بحری جازونه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم 1200 کال مخکې یو مسلمان جوړ کړي. دا بیړی دا د مسلمان ایجاد دی. دا ایجادات خو ټول د مسلمان کارو او مسلمان نن دوه حیثیته شو یا ټول ورځ کار کول ټیکه کول دکان کول وغیرہ 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 یا په دفتر کې صاحبه ملمانه راغلی او دوستان راغلی او چایونه دی او بسکټي دی او چې ماسپخین نه پس مازدیګر کور ته راشي نو په کور کې امبرسرای میخه ساتلې ده هغه بیا یاتاباد ته بوزي یا یاتاباد ته بوزي او یا آرمی سټیډیم ته بوزي یا شفی مارکیټ ته بوزي بیا په شاپینګ کوي د شپې میخه سره او د ورځې بسکټي خوري د سنډاګانو نه بدا جازونه جوړي دا به ټوپی جوړي دا به ټینکونه جوړي د دې سنډاګانو ټول ورځ دا ډیوټي ده. کالجونه دی وګوره کالج د پاوس میرټ خو شوی دی میرټ دومره 100 نمبرې چینو میرټ باندې برازیو میرټ باندې برازیو میرټ ستا د کالجونو په دې 50 کاله کې وکړه څه بنیادی ټکی درته ما درته عرض وکړو چې موږ
خلک په دې ډنګ نه دي او بنیادی ټکی درته وسوک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه ورځ نبوت په غار حرا کې ورکړې شو او په لاره کې ابو بکر صدیق وکړو څه چلو شو بس ما ته خو جبريل راغی دا اقرا بسم ربک الذی قران راوړو او د لا اله الا الله دعوت را کو چې خلق ته وایا ابو بکر مل ته ولاړ دی او وی چې لا اله الا الله محمد رسول بلا رکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کې چې تاسو سپختنه او نکړه نه د معجزات غوښته نه د سن هغه ته ما سره ورکوټه لوي شوی تا د دنیا په خبرو کې چرته دروغ نه دی ویلی نو دا خو د دین خبره ده دې کې بسنګ دروغ وي ابو بکر عاشق شو چې عاشق شو د دنیا لوی دولتمند په مکه کې بل څوک نه و ټول مال د اسلام په لار کې قربان ټول بیا به دا شوق چې اوس به دا سر کله په دې هسته قربانيږي دا به کله کې دا بنیاد دی د عشق او د مینې رحمان بابا نه تاسو شو عشق څه ته وایي هغه ورته وایي چې میمی نه خدای پتا باندې پیدا کړه چې میمی نه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه بس چې پتا میمی نه پیدا شو نو خپل رضا مې پرې خو اوس بستا رضا کو اوس دستا رضا وفا کړې ک جفا کړې ما داستا جفا قبول په وفا کړه اوس تا خو خلا چار سکه او ما خپل رضا پتا قربان کړه ګل پلالو په گوهر کله سوک پیری بل ما چتا خندا کړه ما جړا کړه ز رحمان چستا د حسن سنا خوانیم ز رحمان چستا د حسن سنا خوانیم ستا د روی درس جهان زما سنا کا د یو د حسن صفت چې تکې دنیا بستا صفت دنیا د دې دا معنا ده یو الله واخلي او دنیا پرېږدي نو ټوله دنیا بستا شي مولانا محمد علي تچاوي چې خلق ستا خلاف شوي دي و زما واو هغه ورته وایي توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے توحید سے تو توحید دی ته وایي چې په حشر کې आवाज وشي چې دا هغه سړی دی چې د ټولې دنیا نه ما د پاره خپاو بیا ورته وایي خلکو خبره کې خلق کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے سی ردا کټوله خدای دې برخلافي او یو خدای دې مرګري څوک دې څه نشي کولی ټوله خدای دې مرګري وي او یو خدای دې برخلافي څوک دې خلاصولې شي
نو معامله عزیزانو ټوله هغه په دې ځای کې دننه د یو درد او د یو مینې ده چې خدای سره پیدا شي، چې خدای سره دې لګاو او مینه نه ته هیڅ شی نه، ته انسان هم نه. نو عزیزانو الله دیو کی چې هغه درد چې کوم د مولانا روم په زړه کې و چې هغه ممکن پیدا شي. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه دا دومره لوی سړی تیر شوی دی چې زما جبا داغه د علم او داغه د تقوا او داغه د شان تاب نه لري چې هغه ستاسو په مخ کې بیان کړي. هغه یو واقعه لیکلې ده، اوس په دې به زه تاسو څنګه پوهوم؟ مصیبت دا ده چې یو هغه خلق دی چې صاحب قال وي او یو هغه خلق دی چې صاحب حال وي. صاحب قال چې دی دا مونږ یو، مولیان، طالبان وغیرہ وغیرہ وغیرہ. صاحب حال هغه خلق دی لکه مولانا روم او شمس تبریز او حضرت تھانوی او دا صاحب حال خلق. اوس حال څه ته وایي؟ نو حال ذوقي شی دی، هغه په بیان د چا په سمجھ کې نه راځي، ذوقي شی. یو بزرگ ته چا ویلې چې دا د قبر حال به څنګه ماته پته ولګي؟ هغه ورته وی چې دا چل دی چې څه ورځې پس کمر شوم نو یو کاغذ او قلم ما سره په قبر کې کېده، نو ما باندې چې لاندې څه تېر شوي یا به مې درته په کاغذ لیکلي او پاسې بیا 3 ورځې پس واله. بزرګ چې وفات شو د ور سره کاغذ او قلم لاندې کېښوو، په 3 ورځ چې ورغی نو پاس کاغذ پروت، کاغذ کې ورته لیکلي چې بچا د قبر معامله چې وا هغه ذوقي معامله وا، او کوم شی چې د ذوق سره تعلق لري په بیان د چا په سمجھ کې نه راځي. اوس ګوره زه تاسو ته چې ګوره ډېر خوږ شی دی او تاسو په عمر کې چېرته ګوړه مړه نه یې خوړلي، نو تاسو به وایئ چې خوږ څه ته وایي؟ زه ورته یم چې خوږ داسې چې ګنې وي او بیا په ګاڼۍ کې داسې چلو شي او زمینداران ترې نه بیا روړی جوړي کړي او دا ګوړی او بیا خلک خوري او ډېر خوږ شی دی. پوه به شئ پې او که زه تا ته ووایم چې ګوړه خوږ شی دی او خوږ څه ته وایي او لږه غوندې درکړم چې دا دی ویې څکه، خو چې خولې ته یې کړي نو پته به درته ولګي چې خوږ شی دی ته وایي. ٹھیک شو؟ بزرگ ورته لیکي چې د قبر معامله ذوقي وه، سکلو سره تعلق لرلو. هغه زه لیکلی نشم چې دا قبر کې ما سره څه چلو شو، خو یو ټکی درته لیکم چې ما وسکله د قبر معامله او ته را روانې نو په سترګو به یې وګورې. خو یو ټکی واوره چې پیغمبر په حدیث کې د قبر متعلق څه ویلي دي، نو 14 سنې په ایمان لره ما سره مغه معامله وشوه چې کومه معامله پیغمبر په حدیث کې ویلي. السلام علیکم دوستو، اگر چینل پسند آیا ہو، بیان پسند آیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے اور آگے شیئر کریں. شکریہ.